السلام علیکم ملګرو. د عمران خان وکیل اخر عمران خان سره ملو شوی دی او هغه چې د کوم خبرو انکشافات کړي دي چې تاسو ور یقینا تاسو به حیران شئ چې د ملک یو پرایم منسٹر پاتې شوی او هغه سره په جیل کې مطلب کم سہولیات هغه ملو شوی یا کم نه دي ملو شوی. مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکيږي. ویډیو مکمل وګورئ. د عمران خان وکیل نعیم پنجو ته اخر عمران خان سره ملاقات شوی دی. عمران خان وکیل اخر عمران خان سره ملاقات شو. دغه ملاقات تقریبا 2 غنټې مسلسل جاری و. په دغه ملاقات کې عمران خان ټول حالونه ویلي دي. په دغه ملاقات کې عمران خان خپل وکیل هغه خبرې کړې دي کوم چې عمران خان سره د اریسټ کېدو نه پس کم حالات شوي دي هغه ټول حالات چې کوم دي عمران خان خپل وکیل لویل دي او خپل قوم د پاره او د خپل پارټۍ د پاره یو ډیر اهم پیغامات هم پرېښي دي. نو په هغه باندې ډیټیل سره خبره کوو. اتوار داسې د عمران خان وکیلان عمران خان سره ملاقات کوشش کیو خو پرون اخر د عمران خان خپل وکیل نعیم پنجو ته سره ملاقات شوی دی. نعیم پنجو ته وایي چې زه یې د پولیس گاډي کې جیل دننه بوتلم بیا مې ګنټې نه زیات انتظار کړو. هغې نه پس زما ملاقات عمران خان سره وشو. اوس په دې ملاقات کې عمران خان د پی ټی آی حواله سره ډیر اهم پیغامات جاری کړي دي. اب هم تاسو سره ډیسکس کیږي یو 1 بای 1 به ډیټیل سره ډیسکس کوو. جی ټول نغټ خو د پی ټی آی فیصله به یو کس په یواز نه کوي. انډیویډوالي چاله هم د حیثیت نه ده حاصل. د عمران خان د خلی خبره د خپل پارټۍ حواله سره چې ما چاله دا حق هم نه دی ورکړی چې را پاسي او په یواز بزان لا دومره غټ ډیسیژن اخلي. ما کور کمیټي جوړ کړی دا کور کمیټي به فیصله کوي او فیصله به د عمران خان په مشوره کوي چې څه هم غټه فیصله کوي ما سره به مشوره کوي. عمران خان خپل وکیل لوي چې زما پی ټی آی چې څومره هم کارکونان دي کوم چې زما سینیر کارکونان دي نو له ودا خبره ورسه چې غټه فیصله به انډیویډوالي یو کس د ځان نه کوي او چې کوم هم داسې غټه فیصله خلک نو پیله ما سره صلاح کوي. جی دویمه غټه خبره عمران خان وی چې زما ډیر خراب ځکه ساتل يم او دا وخت ز پچا هم یقین نشم کوله او ډیر ان هیلدی او ډیر ان هایجینیک ځکه ز ساتل شم چلته مطلب ډیر ټایم ما دي ذکر تیر کو د ان هیلث ځکه نو کې د شي چې بیمار هم شم. د خوراک حواله سره وی چې پرون می دال خوړلې دي او بل د خرچ وي قران شریف را کړی دي نو ډیر ټایم زما په قران شریف باندې تیریږي. د قران شریف مطالعه او د قران شریف په تلاوت باندې خپل ټایم پاس کوم. قرآن راته بل دا خبره عمران خان قیمتي کړي چې قرآن راته همت او طاقت راکوي ورنه تکلیفات دلته ډیر زیات دي خو په قرآن باندې خپل ټایم پاس کوم او قرآن شریف تلاوت او مطالعه سره خپل ټایم زما خط پاس کیږي. او زما ټول ته دا پیغام دی چې مرګ می قبول دی خو غلامی می نه د قبول. عمران خان خپل وکیل دا هم وي چې زما پټای لګوي چې مرګ به قبلوي چې ما سره مرګ به قبلوي خو غلامی به نه قبلوي. او د کمرې سایز می ډیر وړو کې ډیره مشکل سره بیت سره جانماز خوريږي لکه زما د کمرې سایز وي دومره وړو کې چې بیت پروت نو بیت سره چې ځکه لمونځ کوم او جانماز خورم نو هم ډیر په مشکله باندې خوريږي. او کمره کې دننه واشروم دی بل پرون باران شو د باران او به هم جیل ته دننه راغلی وي او یو پنکا راته ملو شوی دی. جدار عمران خان وکیل چې کوم دی دا خبره چې کله عمران خان سره ملاقات وکړو واپس راووت نو میډیا ته یا پریس کانفرنس کړي د وغه د ټوله خبره چې کوم دی ریویل کړي چې عمران خان دا خبره کړي لکه پرون با اٹک کې باران شوی د باران او به هم زما جیل ته راغلی دي او یو پکې را لپه جیل کې ملو شوی دی. بل عمران خان وکیل وی چې موږ سحر وخت تلو چې وکالتنامه عمران خان نه دسخط والو او ټول ورځ زموږ تیر شو د موږ ټول ورځ عمران خان سره په ملاقات باندې تیر شو چې واپس راغلو نو د عدالت ټایم چې کوم دی ختم شو. پرون عمران خان د های کورټ او سپریم کورټ په وکالتنامه باندې دسخط وکړو او نن به کیس جمع کیږي. جی پرون عمران خان وکیل ورغلی او جی عمران خان سره ملاقات د پاره چې په وکالتنامه ته دسخط والی چې کیس جمع کی په سپریم کورټ او های کورټ کې نو دغه حواله سره د وکیل ټول ورځ تیر شو په انتظار کو په پرمیشن ملو شو بیا انتظار. جی عمران خان سره تقریبا 2 غنټې ملاقات هغه نه پس چې وکیل فارغ شوی دی او واپس تل دی نو دا چې کم کور ټایم وی کم چې عدالتي ټایم وی هغه ته افیشل ټایم چې کوم اته ختم شوی دی. نو نن چې کوم دی نن بعد د عمران خان کیس چې کوم دی سپریم کورټ او های کورټ کې عمران خان وکیل نعیم پنجو ته جمع کوي. او دا څومره خبرې چې تاسو سره په دې ویډیو کې ما ډیسکس کړې د عمران خان د جیل حواله سره نو دا ټول خبرې نعیم پنجو ته میډیا سره پریس کانفرنس کړی دی او ټول خبرې چې کوم دي هغه ریویل کړی دي. دا ویډیو کتلو زیات امرنا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.